بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم شیرین زاده یو ور بیا د تاسو سره نیک پنیغه مو زمون سره شیخ الحدیث مولانا صدیق احمد صاحب هم موجود دی. هغه یو د سوات او د خیبر پښتونخوا یو نامور عالم دی. داغه نه په دې دینی حواله سره په روحاني حواله سره مستفید کیږو. نن سبا چې دا کم وبا دا کم کرونا وایرس په دنیا کې خور شوی دی او دا دونه مسلې خلکو ته جوړ شي. زمو مسافر زمونږ خلک مختلف دلته کې په کورونه کې بندیوان دي، مشکلات دي، کم چې ډیلی ویجز روزانه چې به کومه تیاری کوله هغه به روزګار دي. نو اول خو زما ټولو مخیر حضرات ته اپیل دی چې روزه ده او په خپل چم گاون کې خپل رشتہ دارو ته خپل خلکو ته زکات خیرات په دې ټیم کې ورکړي چې مطلب دا راکاغه څنګه چې زمونږ د مولانا صاحب سره خبره شو چې سرسایم مخ کې ورکړي تاکي چې په ځان له اختر لسالي ځان له خپل ضرورت ژوندۍ پوره کړي. نو دې ته موږ ور سرسایه ټیم برازي د اختر نه د بانک د اختر د مانځنه مخ کې مطلب سرسایه ورکو ناغنه د پکار سرسایه د اختر د مانځنه مخ کې پکار ده خو لکه وس پکار ده 15 ورځې مخکې پکار ده 10 ورځې مخکې پکار ده ولې چې هغه ځان له پکار راولي نه چې مطلب دا منګه دې ته پریدو چې یاره د بانک د مانځنه پس د مانځ سره سمدستینه هغه کې هغه څه ټیم ملاوي شي. بهرل خدای پاک د خیر را پیخ چې کم ځای نو ډېر خوشحالي غواړم ډېر د خاندانونو محفوظ غواړم تاسو محفوظ غواړم او د الله نه دعا کوم چې الله په خپل حفظ امان کې ساته الله خوشاله ساته. مولانا صاحب زمون سره موجود دی. مولانا صاحب زبر د روزي په حواله سره چونکه زمون د ترانسمیشن دی او عام هم ترانسمیشن دی که څوک زمون سوال کوي ناغه په دې دغه باندې زمون کولای شي مونږ به دغه جواب ورکو ان شاء الله چې کوم مناسب سوال جواب یو هغه سوال جواب مونږ ته کوي. سوال زمون کولای شي تاسو چې هغه مطلب دا دغه نه صدقه نه جوړیږي لکه مطلب دا چې تاسو د ژوندۍ سره ریلیټډ تاسو د روزمره مسایلو کې راځي او د سوال مکوي چې داغه نه مطلب نه پرتونه پیلاویږي او نفرت خوريږي داغه په حواله سره زما به یو اپیل چې دغه قسم سوال نه مکوي. نور به منګه تاسو سره په دې پروګرام کې زمون سره مولانا صاحب موجود دی. نو په ټول نه مخکې مولانا صاحب ته خپل پروګرام کې هر کله ما بلکې دا ستا پروګرام دی زره سره یو پکې مطلب دا دی یو حقیر یو فقیر انتظار سره پکې موجود دی. ما نور پروګرام ستا دی. نو سوال غواړي چې په رمضان المبارک کې د انسان کوم دا کېږي زه د میډیکل په حواله سره خو به دا وایم چې د انسان چې کله روزونه سي نو د 8 غنټه مطلب بالکل ټیک ټاکي دا 8 غنټو نه پس بیا مطلب دا د ګلوکوز چې په وجود کې کم موجودي ایکسکیوز می نو هغه ګلوکوز چې کم دی بیا د وجود خوري او دریمه چې کم دی چې دا بیا سرور غنټو نه روشنه بیا د وجود چې کم دی دا واز دا چربي او دا خوري چې دغه چربي وي هم ختم شي نو بیا د په دې وجود کې چې کم هغه اثرات لکه مطلب دا چې هغه کینسر شو د یا وچه یا وخه یا غواز دا نو بیا دغه وجود هغه خوري. مطلب دې سره دا ثابت کیږي چې لکه مطلب دا دینه د کینسر او د ډیرو مرزونو علاج په دې کې الله تعالی یې خیر دی. مطلب دا د اخرت ګټه په خپل ځبان دي د اخرت ګټه الله موږ راکړي هغه مطلب دا غیر انعامات موږ ته ملاويږي. خو د دې سره سره اخیری چې کوم په دې هغه باندې بزا مولانا صاحب له دعوت پر کومه چې په دې باندې روشنی واچي او موږ ته مطلب دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام به پر روزه کې سکول او څنګه به عبادت کول او کومه طریقې کاری وو. نحمد و نصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستاسو ټولو ملګرو انتهایی شکرګزار یم چې تاسو د روزې په دې مبارک اوقاتو کې او په دې وخت کې د هر چا خپل بسترې ته هم تادي او سملاستو ته هم یو تادي تاسو بیا هم الحمدلله تاسو سره په دې پروګرام کې شریک او ځان د دې رمضان المبارک د دې مبارک اوقاتو او د دې مبارک لمحاتو د اهمیت او د عقیده فضیلت ته خبروي. زه د قران کریم یو آیت ته چې پاغي کې د انسانانو ته تخلیق بیان کړي. الله تبارک وتعالى چې د دومره کائنات پیدا کړی دي په دې کائناتو کې هیڅ یو شی به مقصد او به مطلب نشته. د هر یو شی الله پاک په علم کې حکمت او دغه یو منشا و دغه حکمت او د منشا په بنیاد باندې الله تبارک وتعالى
د کائنات ته وجود ورکړی دی او دا ټول کائنات الله تبارک وتعالى یا د دې کائناتو کې د ټولو نه اشرف ترين چې کوم مخلوق ته بني آدم او انسانان دې ته الله پاک یو ډېر لوی مقام ورکړی دی لیکن او د دې سره الله تبارک وتعالى موږ ته دا خبره هم واضحه کړې ده چې ګوره انسان چې دا د دې کائناتو مخدوم دی د دې انسان د لپاره د اسمانونو جوړ شوي دي د انسان د لپاره د ځمکې جوړې شوي دي او څه چې د دې ځمکې اسمان په منځ کې دي دا ټول د انسان د فایدې لپاره لیکن دا انسان د مقصد د لپاره دی نو الله تبارک وتعالى په قران کریم کې موږ ته زموږ مقصد حیات بیان کړی استاسو د ژوند او استاسو د وجود مقصد سره به مقصد خو افحسبتم انما خلقناكم عبثا استاسو د خیال لري چې تاسو موږ دغه باندې به مقصد او عبث پیدا کړی نه ده زموږ د تخلیق له یو بنیادی مقصد دی هغه قران کریم موږ ته بیان کړی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون همای ما په دې کائناتو کې انسانان او پیریان جنات دا ګونه الله په خډیر بشمار مخلوقات دي لیکن په دې مخلوقاتو کې دا ګونه مخلوق چې دي انسانان او پیریان انسان او جنات دا د الله په دې مخلوق کې مکلف مخلوق مطلب دا دی چې دې ته د الله تبارک وتعالى احکام متوجي دې د الله تبارک وتعالى د احکام مخاطب دي او الله تبارک وتعالى د دې احکام او تعمیل غواړي او کدی تعمیل کوي پاغه ولا الله پاک انعامات ورکړي او کدی تعمیل نه کوي ظاهر خبره چې الله تبارک وتعالى داغه سزا هم ورکړي انسان ته او پیریانو ته ځوان ته نو الله تبارک وتعالى فرمایي ګوره تاسو د ژوندۍ مقصد هغه د الله تبارک وتعالى عبادت او د الله تبارک وتعالى معرفت اوس دا آیت ما کوم ګورو نو پدې کې یو لفظ دی لیعبدو مفسرین د دې ترجمه کې لیعرفو چې دې زمام معرفت حاصل کی او دې ما او پیژنې چې زمونږ خالق او بالغ زمونږ رازق او زمونږ د عزت او د ذلت مالک څوک زمونږ د نفع او د نقصان مالک څوک دی دې دا ذات پیژنې او دا معرفت حاصل اوس الله تبارک وتعالى دا خبره په قران کریم کې متکړی ده او بیا دا خبره ته الله تبارک وتعالى موږ تصدیق په لیکلو باندې اکتفا نه کړی چې موږ ته یو ریټن یو تحریر یو تعویض په شکل باندې را لېږلی دی او بس که چا په هغې په لوستلو پوهېدل نو هغو پې عمل کړی دی او څوک چې په لوستو باندې نه پوهېدل نو د هغو نه هغه کار پاتې شوی دی بیا د دې لپاره الله پاک حضرات انبیاء علیهم السلام چې دا د الله په دې مخلوق کې د الله نه پس د ټولو نه بهترین انسانان دي د الله نه پس د ټولو نه بهترین مخلوق چې څومره دی په دې کې انبیاء علیهم السلام پیغمبران او رسولان د الله پاک دا ډېر برګزیده شخصیت دا زموږ د انسانانو نه دي زموږ په شان انسانان دي څنګه چې زموږ د جسم د غوښې او د هډوکو د پټو د رګونو نه د ویښتو وغیره نه مرکب دی دغه شان انبیاء علیهم السلام هم لکه څنګه چې موږ خوراک څښاک کوو دغه شان انبیاء علیهم السلام خوراک څښاک کوو لکه څنګه چې زموږ او ستاسو ضرورتونه دي دغه شان ضرورتونه د حضرات انبیاء علیهم السلام الله تبارک وتعالى د انبیاء د رالیدلو منشأ دا وه چې دوی د انسان نه دا هېر شوی سبق هغو ته دوباره یاد چې کوم الله پاک موږ ته په قرآن کریم کې په خپلو آسماني کتابونو کې صحیفو کې الله تبارک وتعالى موږ ته کوم پیغام راکړی دی دا خبره چې هغه انسان د هغه په دنیا کې هغه مشغولیت او د هغه مسؤلیت او د هغه لانجې دومره ډېرې چې بسا اوقات هغه د خپل مقصد تخلیق نه هم غافل پاتې او د هغې نه ناخبره پاتې نو الله تبارک وتعالى انبیاء علیهم السلام هغې رالیږلي د دې خبرې دپاره چې دوی دا بندگان زما دا بنیادی مقصد تخلیق د خبرې کی چې تاسو مې د څه لپاره پیدا کړی او تاسو مقصد تخلیق اوس مونږ به وایو چې ګوره کله الله پاک د خپل عبادت لپاره مونږ پیدا کولو نو د عبادت لپاره خو د الله پاک نور هم بې شماره مخلوقات
لکه ګوره فرشتي دي ملائک، دا ملائک د انساني آبادی په مقابله کې ډېر عزت او د دې تخلیق په دنیا کې د انسان نه وړاندې شوی دی او دونه فرشتي الله پاک پیدا کړي دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وہ ارشاد وہ فرمایل چې الله تبارک وتعالى زمون په دې کعبه باندې چې په مکه معظمه کې دا کومه کعبه مبارکه موجود ده بیت الله، په دې بیت الله شریف باندې لپاسا په اوم اسمان باندې برا د فرشتو یو قبله ده دغه شان کعبه براو څنګه چې پس مکه باندې زمون د پاره الله پاک دا بیت الله جوړ کړ. دا پس مقدس مکه باندې د ټولو نه اولنې کور دی چې الله تبارک وتعالى د انسانانو د عبادت لپاره پیدا جوړ کړی دی. د فرشتو په ذریعه د حضرت آدم علیه السلام د لپاره جوړ کړ. بالکل د دې بیت الله شریف تصویر کې قوم اسمان باندې لپاسا یو بل تعبد هغه کې ویل کې بیت المعمور. بیت المعمور دا د فرشتو کعبه ده. دا کعبه چې کله الله تبارک وتعالى په دغه ووم اسمان باندې لپاسه پیدا کړی دا، نو کوم فرشتو چې دغه بیت المعمور نه په اول ځل باندې طواف کړی لکه چې موږ د کعبه مبارک نه طواف کوو چکر دغه شاری د بیت المعمور چې کوم فرشتو په اول ځل باندې طواف کړی نو دغه فرشتو ته بیا د قیامت د ورځې پورې دوباره نمبر درځي. دې موږ اندازه لګو چې ګوره د فرشتي څومره زیات دي وای او بیا الله تبارک وتعالى د فرشتي څومره زیات پیدا کړی دي چې زما او تاسو د هر انسان سره الله تبارک وتعالى یو خدای عمل د لیکلو د لپاره کرامن کاتبین وته موږ وایو دا الله پاک زموږ د هر انسان سره لیکلي او د مقرر کړی دی سره. یا د دینه علاوه الله تبارک وتعالى د دې فرشتو په ذریعه سره د انسانانو حفاظت فرمایي. هغه ته وایي حفاظه فرشتي، یعنی هغه فرشتي چې د انسانانو په حفاظت باندې هغه مامور دي او دغه حکم هغه تکړه شوی دی. موږ د یو شي خبر دی او اچانک یو شی زموږ مخې لره رواني او زموږ د لاس څخه وړي یا زموږ سترګو ته یو شی را درنکېږي او بې خیال یو مونږه اچانک زموږ د سترګې بند شي او دغه تکلیف دغه شی د مونږ بچ شي یا د مونږ د سې نه وي او الله پاک زموږ د حفاظت تنظیم نه فرمایلی. نو ګوره د مونږ دشمن خو ډېر دی، هغه دشمن زموږ انسانان هم کې شي او زموږ دشمنان جنات او شیطانان هم کې دي. دغه شیطان او دغه جنات خو موږ نه ویني چې موږ دغه ځان بچو د انسان دشمن دی دغه ځان په مختلفو طریقو سره بچ کولی شي، لیکن د شیطان نه بسنګ بچ کېږم او د سرکش جناتو نه بسنګ بچ کېږم. د هغې لپاره الله تبارک وتعالى دا فرشتي زموږ لپاره مقرر کړي. که موږ د دې خبرې احساس هم نه کېږي چې په ما پسې باقاعده سپیشل سیکورټي ګارډ لګېدلی دی. دا الله فرشتي دا زموږ لپاره د سپیشل سیکورټي ګارډ هغه فرایض چې الله پاک پوره کوي. نو څومره چې انسانان دي د دې انسانانو په تناسب باندې د فرشتو تعداد ډېر زیات. نو الله پاک چې کله دومره بېشماره فرشتې پیدا کړي دي او دا ټولې فرشتې دا د الله تبارک وتعالى په عبادت کې مشغول او داسې مشغول دي چې هغه د الله تبارک وتعالى د نافرمانی خیال هم نشي کولی. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دا فرشتي د الله تبارک وتعالى د حکم نافرمانی نشي کولی او هم هغه څه کوي د څه چې ورته الله تبارک وتعالى حکم کوي. اوس فرشتي پاک پیدا کړی دي هغه د الله پاک په عبادت کې مشغول دي. نو زما د عبادت لپاره پیدا کولو کې کم د یو جدا یو امتیازو چې د هغې لپاره د حضرت انسان تخلیق الله پاک فرمایلی هغه دا ګوره یو زما د انسان عبادت دی او یو د فرشتې عبادت دی. دې کې فرق دی. د انسانانو او د جناتو عبادت چې دی د الله پاک اطاعت دا د انسان او د جناتو په اختیار کې دی. یعنی څومره خلک دي چې هغه د الله پاک عبادت نه کوي، هغه په الله پاک باندې ایمان هم لري، لیکن فرشتو کې څه نشته. فرشتي ټول د الله پاک اطاعت کوي. اوس موږ ته الله تبارک وتعالى چې کوم د عبادت حکم کړی دی نو دا په دې حیثیت سره دی چې دا زما په مخلوق کې یو مکلف مخلوق دی.
د اختیار او د اراده مالک دی. د تبزو د خپل اراده او د خپل اختیار په بنیاد باندې چې د کله عمل وکي نزبوت اجر ورکو. لہذا ګوره اوس که مونږ دوه رکعته مونځ کوو یا مونږ یو ځل سبحان الله وایو، الله تبارک وتعالی د دې یو ځل سبحان الله په ویلو باندې زموږ دپاره په جنت کې یوه داسې ونه ولګوي چې هغه ونه دومره لویه وي چې د هغې د سوري لاندې د هغې په سایه کې یو تیز رفتاره اس چې اویا کاله منډه وهي مسلسل، نو هغه سوری به ختم نه کړي. دومره لویه ونه الله پاک د یو سبحان الله په ویلو باندې د بنده دپاره لګوي، د مسلمان دپاره لګوي. او که دې د الله پاک نافرماني او یا دا چې دې یو نیکي وکړي، نو الله تبارک وتعالی د دې یوې نیکۍ په عوض کې دته الله پاک لس اجرونه او لس نیکۍ ورکوي. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. څوک چې یو نیکي وکړي الله تبارک وتعالی هغه ته د هغه نیکۍ لس چنده اجر ورکوي. ګناه الله تبارک وتعالی داسې نه کوي چې یو انسان ګناه وکړي نو هغه د لسو ګناهونو سزا ورکوي. نه، السیئة بمثلها. ګناه چې دی بدي هغه د خپل مثل برابر وي، هغې کې دو چند کېدل او لس چنده کېدل نه وي په خپل ځای باندې. اوس موږ چې طاعت کوو موږ ته اجر ملویږي. فرشتې طاعت کوي د الله عبادت کوي، هغو ته اجر نه ملویږي، موږ ته اجر ملویږي ځکه موږ د الله پاک د اطاعت او د الله د نافرمانۍ دواړو طاقت لرو. اوس چې موږ په خپل اختیار سره یو کار کوو، د الله حکم پوره کوو، په دې الله موږ د اجر راکوي. د الله د نافرمانۍ نه موږ ځان ساتو نو په دې به الله د اجر راکوي. د دې مثال داسې دی لکه ګوره یو سړی دی او هغه په دوانو سترګو باندې نابینا دی، بالکل نابینا دی او د هغه نظر بالکل نه لګي، او هغه یو چاته وایي چې یاره زه داسې د الله په بندګانو کې داسې یو بنده یم چې د کره نه الله پاک پیدا کړی یم، نو ما چاته بد نظر نه دی کړی، ما پردی خور لور ته نه دي کتلي، ما غلط نظر نه دی اچولی، لہذا زه ډېر لوی ولی الله یم او د ډېر نیک پاک سړی یم. نو موږ ورته څه ووایو؟ موږ ورته دا وایو چې ګوره حفیظ صاحبو دا ستا کمال نه دی، دا بدنظري چې په کوم شي باندې کړي هغه ستا سره شته نه. یو سړی دی هغه سترګې نه لري، په سترګو کې د هغه نظر نشتي، نو که دی پردی خور لور ته نه ګوري نو داسې ولی الله نه دی او داسې نیکي نه ده. دا د دې انسان څه کمال نه دی، ځکه د کتو دپاره خو هغه سترګې د سره نشته. لیکن که چېرې یو سړی داسې وي چې هغه ته الله تبارک وتعالی بینایي ورکړې ده، هغه ته الله پاک سترګې ورکړي دي او په سترګو کې د کتو طاقت ولا هم الله پاک ورکړی دی، بیا دې انسان ته چې په دې ګناه کولو باندې په یو غیر شرعي ځای کې دې نظر کولی شي، د ده دپاره هېڅ رکاوټ نه وي او دی په هغې باندې قادر هم وي، خو دی د خپل نظر صرف په دې وجه باندې لاندې ساتي چې په دې باندې زما الله زما رب زما نه خبر کېږي او د دې نه زه رب به نه کړی یم. نو دا روغ سړی چې دی بدنظري نه کوي او په خپله مرضۍ په خپل اختیار نه کوي. یو خو دا چې چا ورته لوړ دیونه دی که دې خوا دې وکتل نو دا سر دله په لوړ باندې وهم، نو دا هم څه کمال نه دی. دا خو ته د اکراه د وجې نه د هغه ضرب او د وهلو د وجې نه چې لیکن چې یو سړی په خپل اختیار باندې د ګناه د کار نه ځان ساتي او د نیکۍ په کار کې ځان مشغوله کوي، نو ته الله پاک اجر ورکوي. دا اجر الله پاک دې انسان ته او دې پیریانو ته ورکوي. مقصد دا شو چې ګوره زموږ د تخلیق بنیادي مقصد چې دی عبادت دی. اوس د کوم مقصد دپاره چې موږ پیدا شوي یو نو پکار دی چې موږ په هم دغه مقصد کې مشغول یو، شپه ورځ دې پکې موږ مشغول یو او دا به څه ظلم نه وي او نه داسې زیاتې دی چې موږ د الله پاک په عبادت کې د شپه ورځ مشغول پاتې شي. ولې ځکه دې دپاره موږ الله پاک پیدا کړي. لیکن داسې چې ته به زما د عبادت نه علاوه بل ټک کار هم نه کوې، اصلي دي زموږ د عبادت دپاره الله پاک موږ ته یو شیډول راکړی دی. هغه شیډول بالکل آسان دی او زموږ په اختیار کې دی، زموږ په طاقت کې دننه دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله تبارک وتعالی هیڅ یو نفس د هغه د طاقت نه زیات په یو خبره باندې مکلف کوي نه چې ته به دا کار کوې، داسې نه کوي. هر انسان باندې الله پاک د هغه د وس مطابق حکم درکوي. مثلا الله زموږ ډیوټي لګولې ده چې باید تاسو به په ورځ کې 15 وخته لمونځ کوئ،
پنځه وخت مونږ کوي او چې کله په تاسو باندې د رمضان مبارک میاشت راشي او تاسو بیمار هم نه او تاسو په سفر کې هم نه نو تاسو د میاشت رمضان روزي ونیسئ. که تاسو بیماری نه یې بیماری نه منسئ وروسته به قضا وکړئ یا به د هغې فدیه ورکړئ. خبره ختمه شوه. دا لیکن د دنیا نور کارونه تاسو کوئ ځکه ته انسان یې. ستا سره خپل ډېر ضرورتونه لګېدلي دي د هغې دپاره به ته خامخا هلې ځلې کوې. نو په هغې کې موږ ته وایي چې باید ته کم یو کار کول غواړې هغه کار کوه، لیکن د هغې دپاره شرط دا دی ستا دا کار به حلال وي. ستا کار چې ته کم کول غواړې دا به ته حلال روزګار کوې، ته به حرام کاروبار نه کوې. په کاروبار کې موږ د دې خبرې پابند یو، ته به دروغ نه وې، ته به دوکه نه کوې، ته به ملاوت نه کوې، ته به د چا حق تلفي نه کوې، ته به د چا دپاره وزن کمې نه، د چا دپاره به ناپ نه کمې. پوره حق انسان ته حواله کوه او جایز کاروبار کوه، دا لپاره جایز دي. نو موږ ګوره د کال 11 میاشتې ګوره الله پاک چې موږ پیدا کړي نو په هر کال کې د 11 میاشتې موږ صرف د 15 وخته مونځ کوو او د زکات کې کوم الله پاک پرې رحم کړي او د نصاب خاوندانې هغه زکات ورکوي. او چې کله د رمضان میاشت راشي نو دا د روزو میاشت ده، دا د عبادت میاشت ده، دا د تلاوت میاشت ده، دا د ذکر میاشت ده، دا د دعاګانو میاشت ده. اوس په دې کې الله تبارک وتعالی بیا هم زموږ دپاره ګوره زموږ د بخښنې دپاره او زموږ د مغفرت دپاره الله پاک ډېرې وړې وړې بانې موږ ته ایښودي. دا کار دې وکړو د تعالی دومره اجر درکوم، دا کار دې وکړو ستا دونه ګناهونه معاف کوم، دا کار دې وکړو زه ستا په ژوند کې دونه برکت اچوم، دا کار دې وکړو ستا په رزق کې برکت اچوم. معمولي نقطې په هغې باندې الله تبارک وتعالی موږ ته اجر راکوي. او ظاهره خبره ده چې شپه ورځ موږ په دنیا کې پاتې کېږو، د دنیا دا ماحول داسې وي چې هغه هر وخت د تقوا او د طهارت دی. زموږ د سترګو نه ګناه کېږي، زموږ د لاسو نه ګناه کېږي او زموږ د غوږونو نه ګناه کېږي، زموږ د خولې نه ګناه کېږي. موږ خو ټول ورځ د ګناه په ماحول کې پاتې کېږو، ګناه کېدی شي. دا ګناه زموږ په دې جسم باندې اثر انداز کېږي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث صحیح چې کله یو انسان ګناه وکړي د دې ګناه په وجه باندې الله پاک د فضل باندې تور نقطه لګي، یو تور ټکی د په اړه باندې کیږي. کله د دې ګناه نه پس توبه وباسي نو دغه تور نقطه او کله توبه نه باسي او بل ګناه وکړي نو بیا ټولېږي او بل ګناه وکړي نو بل نقطه وکړي، تور نقطې به په اړه باندې د هر ګناه په نتیجه کې لګي. بیا دا ګناهونه په او دا نقطې په دې زړه باندې دومره زیات شي چې دا زړه بالکل تک تور شي. او چې تک تور شي نو دې توروالي ته الله تبارک وتعالی په قرآن کریم کې د زړه زنګ ویلی دی، کلا بل ران علی قلوبهم بما كانوا یکسبون. د دې په زړونو باندې زنګ لګېدلی دی د دې د اعمالو په وجه باندې، د دې د کسب په وجه باندې رې تور شوی دی. اوس چې کله دا بالکل تک تور شي نو د دې زړه نه الله پاک د انابت او الله ته د رجوع د کولو هغه طاقت لري. بیا دې په خو په بد نه پوهېږي، بیا د په زړه کې د نیکۍ هغه ارادې هم ختم شي، د نیکۍ هغه خواهش پکې هم ختم شي. بیا بس دې د ګناهونو په یو دلدل کې پرېوځي او دغه شان دې د دنیا نه د دې ټولو ګناهونو سره واپس آخرت طرف ته لاړ شي. بیا د الله پاک خپله مرضي ده او د الله پاک خپله فیصله کې سره بیا کوي. خو الله تبارک وتعالی زموږ د دې دنیا کې د مشغولیت د وجې نه چې بای مونږ کله خپل مقصد هیر کو او عبادت کې زموږ کمی راشي. د کال 11 میاشتې زموږ هغه د عبادت ذوق او شوق نه کم چې په رمضان کې دی. ګوره تاسو اندازه لګولې ده څکه مسافرونه خو هغو ته احساس نه کېږي، لیکن دلته زموږ په وطن کې دا شی شته که نه چې بای ټول کال څوک جومات ته نه راځي. وروره ډېر لږ کسان په محله کې هغه جومات ته راځي، خو چې د رمضان میاشت شروع شي نو د رمضان د شپې په اولنو تراوو کې او په اولني لمونځ کې دومره ګڼئ چې په جوماتونو کې ځای بیا نه وي. دومره خلک په روژه کې جومات ته راځي او دا ټول رمضان چې دا جوماتونه زموږ د مانګزارو نه بالکل هغه ډکي. خو کله چې تاسو سوچ کړئ د اختر په مانځه کې هم دغه شان د خلک په ذوق او شوق او په تعداد سره راشي، لیکن د اختر په ورځ باندې د وړوکي اختر په ورځ باندې د ماسپښین په مانځه کې تاسو ته پته ده چې زموږ په جوماتونو کې څومره خلک دي. په مشکله به یو صف خلک راشي، 2 صفه خلک به راشي، مونځ ختم ټوټې شوه.
زمونږ دا خیال دی چې یاره په دې رمضان کې موږ دومره عبادتونه کړي دي چې اوس پکې موږ ته د نور عبادت گنجائش نه پاتې شوی ځکه د دا خو د زړی یو ولس میاشتې چې وی باندې پاتې زمونږ کمې به شي راغلی دی او پای کې به زمونږ نه څه کوتاهي راغلي الله پاک دا میاشت راکړه او په دې کې موږ ته الله پاک هغه مقامات راکوي چې د هغې موږ تصور نشو کولی دا خو خالص دغه مافات چې کوم شی زموږ نه فوت شي الله پاک د هغې تلافي په دې میاشت کې زموږ په باندې کول غواړي او نو په دې کې د مانځه هم شوق پیدا کېږي او د الله پاک د ذکر شوق هم پیدا کېږي په دې کې د قرآن کریم د تلاوت په طور خاص دا یو شوق پیدا کېږي ځکه د رمضان په میاشت کې د قرآن کریم تلاوت کول او د قرآن کریم ختم کول دا مستقل سنت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با د جبریل امین سره په هر رمضان کې د قرآن کریم دور کو د څومره قرآن کریم چې نازل شوی نو دا ټول قرآن کریم به جبریل امین پیغمبر علیه السلام ته اورو او پیغمبر علیه السلام به هغه ته اورو دا مستقل یو عمل د رمضان الله تبارک وتعالى په حضور باندې یخولو او بیا په آخري کال باندې چې کله پیغمبر علیه السلام هغه وفات کېدو نو په هغه کال باندې حضور علیه السلام د جبریل امین سره په رمضان کې دوه پیرې د قرآن کریم ختم کړو د دې دا معلومیږي چې بھائی د دې رمضان مبارک د قرآن کریم سره یو ډېر لوی نسبت دی او ډېر لوی تعلق ورسره دی لہذا موږ ته الله تبارک وتعالى دا مقرر کړي چې بھائی ستا یولس میاشتې چې د دنیا په دندو کې ته لګېدی په مختلفو کارونو کې ته لګېدلی وي او ستا پړه باندې یو خیرې شم راغلی یو توروالی راغلی دا داسې یوه میاشت ده چې په دې کې زه بلکل ستا اوورهالینګ کوم ګوره زمونږ ګاډی زمونږ سره چې یاره سره ویګن دی یا بل څه شی دی یا ټرک دی یا بس دی هغه چې یو کال مونږ استعمال کو انجن یې کمزوری شي بیا خلک بوځي ورکشاپ ته یې بوځي ورکشاپ کې ور وایدله سټینډر ګور وکړه او دلته پېسټنې بدلې کړه دا وکړه او په دې ټول ګاډي کې مونږ کار وکړو ورکشاپ ته یې بوځو هفته او لس ورځې پکې کار وشي انجن یې کولاو شي اوورهالینګ وشي او ټول سیسټمونه پکې چې هغه بیا تیار شي او دا ګاډی بیا د روان کال لپاره مونږ تیار کړو او په روډ باندې بیا ځغلو دغه شان الله تبارک وتعالى مونږ ته راس د میاشت د رمضان د دې لپاره راکړي ده چې به زمونږ پکې یو اوورهالینګ وشي او زمونږ پکې یو سټینډر ګور وشي چې مونږ پکې د روان کال لپاره د عبادت هغه ذوق شوق په مونږ کې پیدا شي دا الله تبارک وتعالى په طور خاص د میاشت مونږ ته راکړي ده د دې قدر پکار دی او قدر یې ضروري پکار دی ځکه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی جو صحابی نے حضرت کعب نے عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ یو پیرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ته تشریف راوړ او منبر ته خطو چې کله د منبر په اولې پوړې باندې پکې خودا نو فرمایل آمین بیا چې کله دویمه پوړې ته چې وخت جوړه نو بیا یې فرمایل آمین او بیا چې کله درېمه پوړې ته خوخه جوړه نو بیا یې فرمایل آمین صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د حضور علیه السلام دا عمل بالکل ناشنا وګڼو چې مخکې خو دې څه نه دی شوي نن دا څه اتفاق وشو چې حضور علیه السلام په هره سړی باندې خپله خوده نو امین وي نو صحابه کرام هغه د علم وږي او د علم تږي وو ځان یې بې علمه نه پاتې کوو د حضور مبارک نه تپوس وکړو یا رسول الله نن تاسو داسې یو عمل وکړو چې هغه تاسو مخکې نه دی کړی صاحب او هغه دا چې تاسو کله په اوله سړی باندې د منبر په کېښوده نو تاسو فرمایل آمین یا په دویمه بیا په درېیمه باندې دا د دې څه حکمت او څه وجه داسې ولې وشو نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې ګوره جبریل امین راغی جبریل امین هغه فرشته چې الله تبارک وتعالى انبیاء علیهم السلام ته د وحی را لېږلو دپاره مقرر کړي ده دا جبریل امین راغی او دا جبریل چې کله راغی نو ته ما ته زما د مخکې یو دعا وکړله دعا یې دا وغوښتله چې الله تبارک وتعالی دې هلاک کړي هغه څوک چې کله د ژوندی او په ده باندې د رمضان مبارک میاشت راشي
د رمضان مبارک میاش په د باندې راشي او د په دې رمضان کې د الله پاک دومره عبادت ونه کی چې د هغه په وجه باندې الله پاک د مغفرت وکړي نو دا سره دی الله پاک حالات نو موي ګوره دا خیری او بددعای کوي جبرئیل امین دا الله پاک برگزیده او لوی فرشتہ چې انبیاء ته وحی راوړي دا انبیاء ته کتابونه راوړي دي دا دعا کوي خیره کوي چې الله پاک دې هغه سره حالات کی چې پاغه باندې د رمضان مبارک میاش راشي او دې په دغه رمضان کې د الله پاک دومره عبادت کوي چې دې په الله پاک وبخي دا سره دی الله پاک حالات کی نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل آمین یو اکبر دیم پوره چې کله په وخته او بیا وی آمین نو دا غي وجه دا و چې جبرئیل امین یو بل خیره او بل بد دعا وکړه هغه دا و چې الله پاک دې هغه سره حالات کی چې دا هغه مور او پلار ځوان ژوند دي یا په دې دوانو کې یو ژوند دی او د خپل مور او پلار دومره خدمت ونه کی چې د پاغي باندې د جنت د تلو قابل شي نو دې هم الله پاک هلاک کی نو ما وی چې آمین وی درېمه پوره ته چې کله زما اوخته نو جبرئیل امین یو درېمه بد دعا وکړه او وی فرمایل چې الله پاک دې هغه سره هلاک کی چې داغه په مخ کې تاسو نوم ذکر شي او دې په تاسو باندې درود وکړي ما وی چې آمین ورګوره دې خبره باندې سوچ پکار دی چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو بد دعا باندې په داسې بد دعا چې هغه بد دعایي د الله پاک یو مقرب فرشتي کوي دا په خپل باندې د انسان د هلاکت د لپاره پوره و خو بیا په دې کې مزید شدت او مزید تقوالي د حضور علیه السلام د عظیم پیدا کړی چې د خدای پیغمبر پاغي باندې امین وي نو اوس د دې خیری هغه اهمیت او د دې خیری هغه لویواله هغه نور واضح شو لہذا دا رمضان مبارک د دې میاشت سه چې په دې کې مونږه پکار دادا چې د عبادت نه علاوه په بل سکار مو ونکو الا مگر بقدر ضرورت سبیل بالله سے کاروبار غدي ہوتی لیکن زیات تر وقت عبادت کې پکار دی وہ زمون زیات وخت پر رمضان پس کې تیریږي نو دا خو مونږ ټول ته پته راځي چې زما زیات وخت په رمضان کې پس دې تیریږي نو موږ به زیات وخت تیرو په خوب موږ خوب کو یا موږ وسکو په ډیره کې ناسو مرګري راغون شي دي چې کیرم بورډ بشورو په کیرم بورډ باندې ورنه ټایم پاس کو یا به مقصد دی چې لوډو راغستې او لوډو بکو په لوډو باندې به خپل وخت تیرو یا مرګري راغون شي او سلو کا صاحب راغون شي او تاش به شروع کړي نه پتاش باندې خپل وخت تیرو مونږه نو ست په خپل باندې سوچ وکړه ماروره چې بای زمون دا ته عمل چې مونږ کو په دې خوب باندې یا په دې تاش کولو باندې یا په شطرنج کولو باندې یا په لوډو کولو باندې یا په کیرم بورډ کولو باندې په دې باندې زمونږ ګناهونه معاف کیږي او په دې دا عبادت ته چې زمونږ پیغمبر مونږ ته دا ودلې دي چې بای کم سره په دومره عبادت ونه کی چې دې په کې د خپل الله باندې خپل مغفرت وکړي دا سره دی الله پاک هلاکی نو موږ له پکاره چې موږ ځان ته سوچ چې بھائی آیا موږ دې سکو یا ګور بل الله تبارک وتعالى او باندې رحم کړی بھائی کوم له الله پاک مور پلار راکړي دي نو قسم دې د مور پلار د الله پاک لو دولت ته لو انعام دی او دا ګور موږ وایو دا ګور څومره سره په مسافرۍ کې او د کور نه لري په کور کې یو بوډا ضعیف پلار پروت دی او په کټ کې پروت دی او یو بوډۍ مور په کور کې پرتی نو دا سره مطمئن دی په سفر کې ډایرکټر وستا خو کالو شو دوه کالو شو د کور د حال احوال د خبرېږي کنه خبرېږي یاره بابا ژوند دی خدای پاک د عمر ورکړي او بابا چې په کور کې نو ما تیز غم نشي یا بابا مړ دی خو زما غمور دومره تکړه خزه ده چې هغه د لسو نارینو نه زیاته تکړه خزه ده زمونږ غمور د خدای ژوند دی ساتي او موږ د هر غم نه بې غمه کړي داسې مونږ وایو نو هغه موږ د دې پیسې د ګټلو نه خو د هغو نفس په حقیقت کې وجود چې زمونږ دپاره یې یقینا دا ډېره لویه خبره نو ګوره چې د چا مور پلار ژوندي وي او دا زمونږ او دایره خبره چې مور پلار څومره زړېږي که نه وي نو دومره په هغو په هغه مزاج کې او د هغو په طبیعت کې هغه چلچراپن او هغه نارامتوب
او په هر خبره باندې ماشومان په شان ناراضه کېدل او خفقان کول دا خو باقي خامخای نو موږ به دا خبره نوٹ کوو نه ګوره حضور علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې ګوره دا مور او پلار د دنیا کې هر انسان چې څونه ګناهونه کوي د دې ګناهونو الله پاک بخانم کوي او په آخرت کې دې حساب کتاب وکړي لیکن د مور او پلار د نافرمانی او د مور او پلار د خفه کولو او مور او پلار ته د تکلیف د رسولو دا عمل چې دی دا د دې سزا الله پاک د مرګ نه مخکې د انسان په دنیا کې خامخا ورکوي دا مور او پلار ته ډېر ناروا وي او دا مور او پلار ته ډېر به سره مسلمان نه دی لکه د چا پلار مسلمان د سره نه دی هغه یو مشرک دی بت پرست دی مور مسلمان نه ده بت پرست دی یا هم الله پاک د خپل نبی صلی الله علیه وسلم سجب مبارک باندې موږ ته دا حکم کړی دی چې بیا به تاسو هم حسن سلوک کوئ د خپل کافر پلار سره به ته حسن سلوک کوئ او د دې پلار په مخ کې د سر کافر دی د ده په مخ کې به ته داسې کلمه او داسې خبره نه وي چې د هغې نه د زړه ته تکلیف ورسي دا به ته نه وي ته به خاموش ولا تقل لهما اف د دې په مخ کې ته اف مه وایه ولا تنهرهما او دا ته زوراو جړکوای مه چې په هر خبره باندې په پلار بسکې او په مور په پسته راګرځي چې ته د کومې زمانې پاتې شوی په هر شي کې د شړیا غلې کېنه دا خبره دا خو ډېر لویه خبره ده یا موږ په دې باندې هیڅ خبر نه کوي لکه زموږ خدا موږ په خپل معاشره کې نو ګرم چې نن سبا زموږ په خپلو کورونو کې د خپل مور او پلار سره رویه څنګه ده داسې اولاد هم به تاسو لیدلی ستاسو په علم کې وایي چې پلار وهي په پلار باندې ګزار کوي پلار ته بد ردي وایي پلار ته کنزل کوي مور ته بد ردي وایي مور ته کنزل کوي پلار د کور شړي مور د کور نه شړي دا خو زموږ د معاشري او حقیقت دی د دې نه خو موږ سترګې نشو پټولی نو دا ګوره حضور فرمایي چې ګوره دا پلار چې دی دا د جنت دروازه ده او ستا د مور د قدمونو لاندې ما جنت یې ښودی دی نو دا مور پلار زموږ دپاره هم جنت دی او هم زموږ دپاره جهنم دی نو حضور دغه دویمې خبرې ته بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک یو ځای کې واغستی شي او موږ صلی الله علیه وسلم ونه وایو نو دا ډېره د بې وفایۍ خبره ده ځکه موږ په خپله باندې ډېر زیات ګناهګار یو دې کې هېڅ شک نشته موږ د خپل ځان د پاکۍ خبره نشو کولی موږ ډېر ګناهګار یو لیکن جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ بالکل اخرنۍ سهاره ده موږ دا وایو چې به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذات په دنیا کې زموږ دپاره څومره شفقت کړی دی او زموږ سره زموږ دپاره حضور علیه الصلاۃ والسلام خپل الله ته څومره جړلي دي د قیامت په ورځ به څومره جاړي زموږ دپاره هر نبي به د خپل ځان په باره کې فکرمند وي لیکن جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د خپل امت دپاره فکرمند او تر هغه وخته پورې به د الله پاک نه د خپل امت غواړي چې تر څو الله پاک د خپل پیغمبر رضا کړی دی الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي ولسوف يعطيك ربك فترضى اے پیغمبر موږ به تعالی ستا د امت په باره کې دومره څه درکو چې ته ورته خوشحاله شي نو د دې پیغمبر علیه السلام په موږ باندې ډېر احسانات دي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په موږ باندې ډېر احسانات دي د دغه احساناتو په وجه باندې خدا ضروري وه چې موږ د هر ټیم د حضور علیه الصلاۃ والسلام د نوم مبارک سره د هغه په ذات باندې درود شریف او د صلات او د سلام اهتمام کوو که داسې ونه شي او د دې درود شریف د ویلو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته به دونه فایده نه وي څومره چې موږ ته فایده ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې په ما باندې یو پیره درود شریف وایي یو ځل یو کرته درود شریف وایي نو الله پاک په ده باندې لس رحمتونه نازلوي نو باید درود شریف هغه اجر او ثواب او د هغې برکات هغه واپس مونږ ته میلاویږي او بی کم سړی چې په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې د درود ویلو اهتمام ساتي نو الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ باندې د حضور علیه الصلاۃ والسلام شفاعت نصیب کړي او د حضور علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت لپاره شفاعت چې دی دا به الله تبارک وتعالی خامخا قبلوي ځکه دا ورسره د الله پاک وعده ده چې زه به ستا د امت په باره کې تا نه خفه کوم تا به خوشحالوم او تا به خامخا راضي کوم نو د دې وجې نه دا زموږ د بعضې کمو او د بعضې کوتاهو د ازالې دپاره الله تبارک وتعالی
مونږ ته دا موقع راکړي د رمضان مبارک چې په دې کې مونږ زیات د الله پاک عبادت وکړو او الله پاک ته چې زمونږ نه څه کوتاهي شوې ده هغه په الله پاک باندې مونږ وبخو او د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره محبت د هغې سره زمونږ عقیدت د هغې تقاضا هم دا ده چې موږ د حضور د احساناتو بدله د درود شریف په شکل کې ورکولی شو او د دې درود شریف په کثرت سره موږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت د قیامت پر ورځ باندې موږ مستحق ګرځېدي لهذا دې خبرو دې موږ اهتمام ساتو بل یو اهم بنیادی خبره زموږ د کرونا وایرس په حواله سره دا دی چې ګوره کرونا وایرس په وجه باندې لاک ډاون دی د دې لاک ډاون هغه پابندیان دي او د هغې هغه د مخالفي په صورت کې او د هغه جرماني دي او مقصد د سزاګانې دي او دا ټولې خبرې پکې دي نو موږ دا په تیرونو کې پاسه موږ بدلیو نو موږ پکار دی چې د لاک ډاون په دې دوران کې موږ ته کم فرصت ملو شوی دی دا فرصت دی موږ د ځان لپاره غنیمت وي او د دې موږ فایده واخلو نن زه تاسو ورونو ته چې خصوصا زموږ د مسافر ملګري او ورونه چې په مختلفو ځایونو کې دي بندیوان دغه شان ناست دي او بغیر حق تړونو تړلی شو ټولو کدی په سفر کې بندیوان دي نو موږ په خپل کورونو کې بندیوان دي بې ضرورت هیڅوک نشي وتی د خپلو کورونو نو خوبونه به موږ څومره کوو او کرمبوړې به موږ څوک دورې وکړو دا ټولې خبرې کوو موږ لیکن زه تاسو ته داسې یو عمل ښیم د معروف چې کم عمل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم قل حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته وښودلو او حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ای زما طرف زتا ته دس یو عمل ونه خیمه دس یو عمل تا ته ونه خیمزو چې د هغه عمل با تقریبا تکله عمل وکي نو په هغه عمل باندې با الله پاک ستا مخکینی او رستنی زاړه او نوی په غلطۍ سره شوي یا قصدن شوي ګناهونه پټ ګناهونه او ښکاره ګناهونه دا ټول په الله پاک دغه عمل ته ونه کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل ترته وي او دا حدیث دا روایت د حضرت عباس سے دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام د طرز دی دا د هغه روایت ده او بل حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنہ دا حدیث د ګروپ کې واچو سعودي عرب کې او باغې کې حضور علیه الصلاۃ والسلام خپل ترته دا ډېر یو د سود خبره کړې ده ډېر د سود خبره لکه یو خبره چې به زما پتا باندې سود کیږي دس یو کار د تخیمه چې تاغه کار وکړو نو پاغي باندې بستا مخکینی او رستنی او په غلطۍ سره شوی او قصدن شوی او لوی او واړه ګناهونه کار او پټ ګناهونه دا ټول به الله پاک ته معاف هیڅ کار ته نه خیر هغه ورنه دا دسی عمل دی چې دا یو منځ دی سلور رکعاته منځ عام منځونه چې موږ څنګه کوو دغه شانې سلور رکعاته منځ دی او دغه منځ کې د سلور رکعاتونو په دوران کې موږ به 300 پیری دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمه 300 پیری به مونږه په دې مانځ کې وایو دې ته ویل کېږي صلات التسبیح صلات التسبیح دا صلات التسبیح حضور علیه السلام کو فرمایل خپل ترته چې زما تر کستانه کې دي شي نو دا مونږ هر ورځ کوو او ورځ کې نشي کولای نو په هفته کې یو پیره خامخا وکړه په هفته کې نشي کولای په میاشت کې خامخا وکړه په میاشت کې هم نشي کولای په کال کې وکړي یو ځل په کال کې هم نشي کولای په ټول عمر کې یو پیره خامخا وکړه بالکل چې بای دا صلات التسبیح دا مونږ چې دی دا ډېر د فائدې مونږ دی او دا مونږ اسیم وزګار نه شو نو کله دې خپل فارغ وخت د مونږ دا فائدہ واخلو چې بای مونږ دا وایو عزم وکړو او دا اراده وکړو چې زه به ان شاء الله العزیز د دې لپاره ګوره خاص ټیم نشته دا مونږ د شپې هم کولی شو د ورځې هم کولی شو د ماسپښین نه پسې هم کولی شو د مازدیګر نه مخکې هم کولی شو د ماښام نه پسې کولی شو د ماسخوتن نه پسې کولی شو د تراویح نه پسې کولی شو د تهجد په وخت کې مونږ کولی شو هر ټایم چې وغواړو خو چې مکروه وخت دی نو په هغې کې مونږ دا مونځ کولی شو
دا غي اسانه طریقه بالکل سمپل اسانه طریقه دا ده چې څلور رکعاته د نفل نیت اراده وکړه چې به څلور رکعاته نفل کوم خاص د الله د پاره او الله اکبر وای دا نیت کله مونږ وتړو څلور رکعاته نفل نو مونږ به ظاهره خبره ده چې په اول رکعت کې به مونږ ثنا وایو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ٹھیک شي د دې ځای پورې چې کله مونږ دا ثنا پوره کړه نو 15 پیری به مونږه دا کلمه وایو 15 پیری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 پیری به دا مونږ وایو اوس د دې طریقه به څنګه د شمار طریقې څنګه ده د شمار طریقې دا چې زمونږ په دې هر ګوته کې درې بندونه دي نو چې کله مونږه لکه مقصد دې خپل لاس مونږ یقودي په نامو مونږ تللی لاس مونږ یقودي دي نو چې یو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر چې درې پیری پوره شو زه د خپل یو ګوته په دې خپل ځای به دباو کو ساتم بیا چې بیا درې پیری پوره شو دا بل ګوته به سره دباو کو ساتم چې زمانه تعداد د خطا کیږي نو د ثنا نه پس د اعوذ بالله بسم الله الحمد لله نمخ کې 15 پیری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا وایي بیا ومونږه اعوذ بالله وبسم الله وایو سوره فاتحه الحمد لله وایو او چې کوم سورۃ د قران کریم موږ لراځي هغه وایو چې کله موږ سورۃ کوی نو سورۃ چې موږ پوره کو د سورۃ پس موږ بل رکوع نه یو تلی په دغه ځای کې با لس پیری بیا موږ دا کلمه وایو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا موږ سمع الله اکبر رکوع لبل شو پر رکوع کې به اول درې پیری سبحان ربي العظیم چې کوم تسبیحات د رکوع مونږ هغه پوره کو او دا غي نه پس په لس پیری په دې رکوع کې بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا مونږ سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد دغه ځای بودیږو او لس پیری به بیا مونږه دې ته ویل کېږي قومه په دې قومه کې به بیا لس پیری دا کلمه ووایو بیا ربنا د مونږ الله اکبر سجدې له بل شو سجده کې به اول د سجدې تسبیحات وایو او دا غي نه پس بل کې دا کلمه وایو بیا الله اکبر کې بنو هغه ته جلسه ویل کېږي په دې جلسه کې به بیا لس پیری مونږ وایو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به دې سجدې له شو په دې سجدې کې به سبحان ربي الاعلى درې پیری چې مونږ وی د داغې نه پس په دا لس پیری بیا وایو دا کوم شمارو کو نګوره د ثنا نه پس 15 پیری بیا د سورۃ نه پس لس زلا بیا په رکوع کې لس زلا د رکوع نه په پاسېدو کې بیا لس بیا سجدې له پتلو کې لس زلا بیا د سجدې نه چې را پاسېدو نو بیا لس زلا په دې سجده کې بیا لس زلا بیا د دویمه سجدې کې مونږ سبحان ربي الاعلى او د لس پیری تسبیحات مونږ پوره کړلو نو په یو رکعت کې به 75 پیری 15 او یا پیری دا کلمه پوره شي په یو رکعت کې 75 پیری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا 75 پیری په یو رکعت کې بیا به د قشان د دویم رکعت کې چې څنګه مونږ دویم رکعت ته پاسېدو نو بیا به 15 پیری دا کلمه وایو جی او بیا اعوذ بالله بسم الله او سوره فاتحه او سورۃ وایو او دا غي نه پس په لس پیری بیا دا کلمه وایو بیا به رکوع لاړ شو په رکوع کې به د رکوع تسبیحات او بیا لس پیری دا او بیا چې په هر ګوره د هر یو رکن چې بل رکن ته منتقل کیږي د قیام نه چې رکوع ته ځو نو هم بل لس پیری وایو د رکوع نه چې واپس نه غوډریدو نو بیا به لس پیری وایو او د ورېدو نه پس سجدې لاړ شو بیا به لس پیری وایو د سجدې نه چې اوچت شو بیا به لس پیری وایو په دیمه سجده کې به بیا لس پیری وایو او بیا به 15 او یا تعداد سره زموږ سره په یو رکعت کې پوره شي دغه شان په دیم رکعت کو دغه شان رکعت کو او څلورم رکعت کو دا صلات التسبیح مو دی باندې زموږ چې ډیر زیات وخت ولګي نو په دې باندې ټوټل 60 منټ نه لګي په دې باندې 15 منټه 60 منټه کې دا بالکل پاس دا دومره قیمتي موږ دي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په پرتا په ټول سره خودل دي موږ د دې لاک ډاون نه دا فعال غستې شو چې به په دې کې موږ د خپل وخت قیمتي کو
او مونږه بیا د رمضان مبارک زمانه ده په دې کې چې مونږ د خبرې اهتمام وکړو وایي مونږ به روزانه صلات تسبیح کوو د تعلیق اصل دنیا ګټه قسم نه کیږي د دنیا سکار پکې نشي کېږي نو فوزل وخت ځای کو دا غیر نه بهتر دی چې مونږ پکې دا صلات تسبیح وکړو مونږ پکې وایي د دعاګانو اهتمام وساتو مونږ پکې د استغفار اهتمام وساتو دا پاک د خیر او د عافیت دعاګانو غواړو ان شاء الله زموږ وخت په قیمتي شي او یو ګوره زموږ د دنیا د عمل په نتیجه کې دنیا ګټه ده دا به زموږ په دې سفر کې د آخرت ګټه شي دا هم زموږ ضرورت ده زموږ یوازې مقصد دنیا نه ده زموږ مقصد خو آخرت دی مونږ خو الله پاک د آخرت د تیاری د لپاره دنیا ته رالیږلو ګوره مونږ اصل یو جنتي مخلوق اصل دې مونږ الله پاک پیدا کړو جنتیان ځکه زمونږ پلار زمونږ نیکه آدم علیه السلام الله پاک اول جنت ته لېږلی بیا دنیا ته د څه وخت دپاره لېږلی او بیا جنت ته بوتلی نو مونږ د جنتي سړي اولاد یو او مونږ به الله پاک جنت ته بیایو را ټیک ته مونږ په دنیا کې ګناهګار یو خو زمونږ آخري ځای ګورئ جنت دی او دا د جنت اعمال دي مونږ ته پیغمبر علیه السلام تاسو د جنت اولاد جوړ شئ کونوا ابناء الاخره ولا تكونوا ابناء الدنيا مونږ په دنیا کې څه کو دنیا په قدر ضرورت ده الله به دا زموږ پوره کوي خامخا الله ګوره چې موږ او الله به موږ رزق هم راکړي الله به موږ ته حسره کوي خو دا آخرت د هغې دپاره به تیاري کوو د هغې دپاره به کوشش کوو د هغې دپاره به محنت کوو د الله نه به غواړو او د آخرت هغه نعمتونه به هم حاصلوو یوازې زموږ دنیا نه ده زموږ آخرت هم دی انشاءالله هغه به رانه هم الله پاک بهتره کوي انشاءالله العزیز الله دې ما له هم د عمل توفیق راکړي او تاسو ټول ورونو خویندو د الله پاک د عمل توفیق ورکړي ډیره مننه مولانا صاحب تاسو نن خپورا دغه وکړو او په تفصیل سره زمونږ مسافرونه او زمونږ سونه چې ناظرین ناستي د پروګرام ته واغو مطلب دا ده په تفصیل سره تاسو پوه کړو زه سوال کوم یو سوال لاغله دی چې یو سړی بیپار کوي بیپار کې هغه سودا وکي لکه هغه سودا چې کم دی هغه څونه ورځې ځان سره خودی شي داسې نه وي چې دا په ذخیره اندوزۍ کې راشي داسې نه وي چې لکه دا سبل طرف ته مطلب دا دی یو هغه حلال کاروبار کې خو چې په دې کې هغه داسې نه وي چې د دې سب وضاحت لګوي چې څونه شریعت په دې کې متصوي دا ذخیره اندوزي د ته په عربی کې ویل کېږي احتکار د احتکار مطلب د ذخیره اندوزي د هغې لږ شان تفصیل دا دی چې ګوره زه یو بیپاري سړی یم زه د وریجو بیپار کوم زه د چینې بیپار کوم زه د غنمو بیپار کوم زه د سبزیانو بیپاري یم ټیک شو جي زه د بهر ځایونو سودا راوړم او دلته په مقامي بازار کې خرڅوم ټیک شو دا ذخیره اندوزي په هر صورت کې ممنوع نه ده بعضې صورتونو کې دا بالکل جایز ده لکه مثلا موږ ګورو چې مثلا زموږ مینګورې کې بازار دی او دې مینګورې بازار کې د غوړو خلک کاروبار کوي د چینو کاروبار کیږي د وړو کاروبار کیږي او بې حسابه ډیلران دي دلته کې د هر کمپنۍ خپل ډیلران دي که شمع ده او که جي سی پي ده او که بل ده او که بل دی د دې ټولو غوړو دلته ډیلران موجود دي دغه شان د چینې ډیلران دي دغه شان د تورو چایو د پتو ډیلران دي هغه مال لا غواړي په کنټینرو باندې او دا خپل ګودامونه او منډای د هغې نه ډکي او بیا مقصد دی چې هغه د پرچون توک دکاندارانو ته سپلای کوي د توک دکاندار بیا د پرچون دکاندارانو ته سپلای کوي او په مارکیټ کې هغه شی خرڅیږي او خلکو ته په هر ځای کې په اسانۍ سره دستیابي نو چې کم شی په اسانۍ باندې دستیابي او هغې په مارکیټ کې څه شارټیج نه نو که داسې مال څوک راوړي او د ځان سره یې سنبال کېږي نو ته ګناه نه دی لکه تا خو راوړی که ته خو په لږ مقدار یو بوجۍ او دوه بوجۍ مال خو ته نشې راوړی ته خو چې غټ بیپارین ته په کنټینر باندې په ټرکونو باندې مال لغواړي نو اوس که دا مال دغه مارکیټ ته مال راغی او هغه تا په کلاو مارکیټ کې اوپر مارکیټ کې تا خرڅو او تا په خپل سټاک هم ساتو ځان سره نو په دې کې څه قباحت نشته دا جایز دی لیکن دا ذخیره اندوزي او دا احتکار دا په هغه صورت کې به ممنوع ناجایز چې کله په بازار کې یو شی د هغې طلب سیوا دی او رصد د هغې کم شي یعنی هغه په مارکیټ کې دستیاب
نوي یا ډیر کم دستیابي چې هغه د خلکو د ضرورت لپاره کافي نه وي او دا سړی چې د سره د غوړو سټاک موجود دی د سره د چینې سټاک موجود دی د سره د وړو سټاک موجود دی د سره د سیمنټو سټاک موجود دی د سره د سرې سټاک موجود دی او د بل یو شی چې هغه انساني ضرورت دی د هغې سټاک ورسره موجود دی په وافر مقدار باندې دی په دې پوهه دی چې په بازار کې دا سټاک زما سره شته او د بل چا سره نشته دی قصدن عمدن صرف د دې دپاره چې په مارکیټ کې دا ریټ نور سیوا شي ځکه د تجارت دا اصول دي چې کله د یو شي طلب سیوای او د هغې رسد په بازار کې کمی یعنی ډیمانډ او سپلای چې کله په مارکیټ کې ډیمانډ سیوای او مارکیټ ته سپلای کمه کیږي نو د اشیاو قیمت به زیاتیږي دا اصول دي د تجارت دا اصول دي لکه ډیمانډ او سپلای طلب او رسد چې کله په مارکیټ کې رسد سیواوي سپلای سیواوي نو قیمت به کمی ځکه هر څوک بیا د مقابلې یو کیفیت به هر سړی به چې زما د عمل زیات خرڅ شوی نو دې ریټ سیوا کوي نه که د دکاندار مثلا په 1000 روپۍ باندې د وړو تیلې ورکوي نو دی به په 980 باندې ورکوي چې زما د خرڅ شي لیکن چې کله د مارکیټ د دې ټولو ډیلرانو سره یو شی هغه ختم شو او د بهر نه د هغې رسد او سپلای بند شوه یا کم شوه نو دا سړی چې دی دا ډیلر چې دی د خو په وافر مقدار باندې دا شی راغوښتلی دی په ارزان وخت کې او دی سټاک کړی دی نه یې خرڅوي اوس وایي که ته دا مال د سره پوت د خدای ظالم منګکان به وي او شی به تباه شي خراب به شي دا راوړه چې دا هغه وایي نه ګوره د دې سبا په بازار کې دی 1000 روپۍ خو که په دې باندې دا 2 هفتې زه تېرې کړمه نو دا خلک به د دیوالونو سره وجنګېږي او دا خلک به کړوکې وباسي بیا دا د 1000 روپو دا تیلی چې ده دا په 1200 به اخلي دا به په 1400 اخلي نو زه به په هغه وخت کې بار ته راوباسم اوس دا شی چې دی کوي چې د خلکو ضرورت دی په بازار کې طلب موجود دی د ده نه علاوه بل څوک سپلایر موجود نه دی او دی صرف د پیسو د زیاتو ګټلو لپاره ګوره یو مناسب نفع نه کوي دی ظالمانه نفع کول غواړي او د هغې دپاره دی دا مال چې دی دا د دې ذخیره اندوزي کوي د دې احتکار کوي نو دا ناجایز ده او الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته دا فرمایلی پیغمبر علیه السلام چې څه وایي دا د الله گفته او گفته الله بود گرچه از قوم عبدالله بود وایي د پیغمبر دا وینا دا در اصل د الله وینا ده اگر چې د پیغمبر د خولې نه جاری شوي ده خو د الله وینا ده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نو ګوره چې کله دا انسړی په دې وجه باندې مال د ځان سره په سټاک کې ساتي بازار ته مارکیټ ته یې نه ورکوي خپلو توک دکاندارانو ته یې نه ورکوي پرچون دکاندارانو ته یې نه ورکوي په بلیک باندې ورکوي مثلا د مینګوري دکاندارانو د سودا نه ورکوي دی خپله سودا ورکوي د مټو دکاندار له دی د خواجهخیرو دکاندار له کوي دی د کبل دکاندار له کوي په مینګوره کې نه خرڅوي او ډیلر د مینګوري دی دلته ورې نه خرڅوي چې خلک به هلته به کې دی د کبل د دکاندار سره د خواجهخیرو دکاندار سره د مټې دکاندار سره د بریکوټ د دکاندار سره د الپورې د دکاندار سره د به یو تړون کړي چې ګوره شی په مارکیټ کې نشتي ګوره شی هم زما سره دی زه به تاله په 1200 درکوم مخکې ستا مرضي ده کې ته په څو خرڅوې نو ظاهره په 200 نه خرڅوي هغه به یې خرڅوي په 1400 باندې په 1300 به یې خرڅوي نو دا 300 روپۍ چې اوس د عام مارکیټ نه دا ریټ سیوا شو دا د څه په وجه باندې دا په دې وجه باندې چې په مارکیټ کې د رسد کم کو او طلب سیوا نو اوس د داخلي خبره ده چې څو نوم د کېښودو بیا که به قیمت شي دا حرام دی دا ناجایز ده او دا ظلم دی حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي چې کوم سړی په انسانانو باندې وسعت پیدا کوي په وافر مقدار باندې مال لغوي او په هر ځای کې اشیاء دستیابي دله به الله پاک ډېره ګټه ورکوي په نسبت بالکل ټیک بل یو سوال دی مولانا صاحب زما خیال دغه تاسو په تفصیل سره خبره وکړه یو سوال کوي ملګری چې سحر جمع ولاړه ده او مطلب دا یو کس راشي نو چې دی به سنت مخکې کوي که دی په دې جماعت کې ودرېږي جمع سره به ودرېږي دا ګوره اصل خبر دا دی چې فرض منځ کله د هغې جماعت ولاړ دی او سړی د بهر نه راغی نو تر کار دره چې دی په دې فرض منځ کې شریک شي
د په فرض مونږ کې به شریک کیږي د بزان نه زمونږ د خلکو دا انتهایی ناپوهي ده چې مونږ جمعه ته راشو د سهار مازله نو لیټ پر رسو نو وخت پر رسو بیا به اودس کو ترازو او هغه اقامت هم شوی دی او په اول رکعت باندې ولاړ دي و دې راشي ټول ششکوي او د خلینا او د پوز نه او د ګیری نه وبس اسي او په هاي hebat باندې راشي په سب کې ودرېږي او الته امام خپل قرات کوي او د خپل منځ شروع کړی دی نو دا خو ناروا ده دا ټیک کار نه دی دا غلط کار دی د کدا سنت کې او خامخای کوي نو په کور کې سنت وکا بیا فرض مازه راشه لیکن چې کله د فرض جماعت ولاړ دی د فرض مز جماعت ولاړی بیا به نفل هم نه کې سنت هم نه کې دا سنت تورسته وکا فرض مز کله وشو نو بیا دا سنت ته د اشراق نه پس چې کله نور راوخیږي او ته د اشراق نفل کې د اغي سردا سنت دوه غنځي چې مامانت خونشتي لیکن تخپل فرض مز ولې پاتې کې نو فرض مز بل نه پاتې کې ها کدا د پدې پوره چې زمونږ د امام صاحب د سحر په دې مونږ کې په اول رکعت کې ډیر اوت قرات کوي لکه څنګه چې سنت طریقه ده چې په دې کې اوت قرات کوي نو د پدې پوره کې کدا سنت کومه نو بیا هم زه د امام سره د اول رکعت لاندې کولای شم نو بیا به د خپل سنت د په دې ځای کې کوي چې کم ځای کې د امام قرات نوري د امام د به التقي نو اوس موږ کوم څنګه کولای شو دلته په جمعاتونو کې لاوډ سپیکر لګیدل دي نو لاوډ سپیکر چې کله په جمعات کې لګیدل کتر جمعات په دنه حال کې نو هم د امام आवाज اوري کته په برنده کې ولاړی نو هم به आवाज اوري کته جمعات په صحن کې ودرېږي نو هم به आवाज اوري او کته د اودس خانو په خوا کې ودرېږي نو هم د امام د आवाज اوري لہذا دې صورت کې بیا ته سنت نه کې ته په فرض مونږ کې شریک شي او چې کله فرض مونږ وشو دا غینه پس ته سنت کوه چې ناسي ذکر کې او یو سلک سنټیم تیر شي نو اشراق بوشي نور براوخیږي یو سلو شپږ منټه صبر وکا او بیا نفل وکا او د خپل فتح وکا خبره ختمه بالکل ټیک بل سوال دی مولانا صاحب خاص کر مسافری کوي چې په دیره کې منګه د جمعې جمع کولای شو یا کیږي نه کیږي صحیح حساب کتاب له سو کو په دې موجوده حالاتو په تناسب سره وایي چې جمعهونه بندي او په دیره کې د جمعې جمع کیږي کنه کیږي ګورګي په دې کې زمونږ د استادانو زمونږ د مشرانو علماو دوه راځي کې د دوه گنجائش موجود دي دوه بالکل ټیک دي یو د علماو جماعت د دې خبرې قائل دي چې ګوره د جمعې د منځ د لپاره باقاعده په مسجد کې کول ضروری دي موږ د جمعې منځ په یو کلاو میدان کې هم کولای شو موږ د جمعې منځ په خپل دیره کې هم کولای شو موږ د جمعې موږ په خپل بیٹک کې هم کولای شو او موږ د جمعې موږ په خپل کور کې هم کولای شو چې کله زموږ سره نور د مانځه کې شریک افرادی نو به ټیټ په کور کې هم کولای شو موږ دا هم زموږ د علماو یو قول دی بعضی حضرات وایي چې نه جامع مسجد کوي نو الته کول پکار دي او که د هغې نه بهر وي بیا ته د مسجد لهدا که څوک د ماسپښین لمونځ کوي دا هم ټیک ده او که څوک د جمعې لمونځ ځانله کولی شي د جمعې لمونځ ځانله کوي نو په خپله دیره کې به په دیره کې پنځه شپږ ملګري ناست دي خواته بله دیره د هغې پنځه شپږ ملګري راللو پنځه شپږ هم لري پکار که درې څلور ملګري او په دې کې دا یو ملګری داسې چې دی لکه د قرآن کریم قرأت د ټیکي تلفظ صحیح دی د قرآن کریم یو څو آیاتونه ووایي او خطبه ویلی شي خطبه دي ووایي دوه خطبې په عربۍ ژبه کې ویل پکار دي په هغې کې د قرآن کریم یو درې آیاتونه پکې ووایي د حضور علیه السلام یو حدیث ورته یادي هغه پکې ځان له ووایي یا مقصد دی چې تقوا متعلق او د انصاف متعلق د قرآن کریم آیاتونه احادیث هغه دي پکې ووایي او درود شریف په حضور علیه السلام دی ووایي او د الله ذکر سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اکبر او بس خبره ختمه شوه بیا د جمعې لمونځ نه کولی شي نو که په دیره کې زموږ داسې ملګری وي چې هغه د جمعې لمونځ موږ ته کولی شي هغه مختصر خطبه کرسۍ کې ایښوده یو سټوډي کې ایښودو به دغه منبر دی زموږ دپاره ګوره الله پاک دا ټوله ځمکه چې ده حضور علیه السلام فرمایي جعلت لی الارض مسجدا وطهورا الله پاک دا ټوله ځمکه زموږ دپاره جومات جوړ کړی زموږ لمونځ په هر ځای کې کېږي زموږ لمونځ د پټي په پوله باندې هم کېږي په ګراوند کې هم کېږي د غره په سر باندې هم کېږي په آبادۍ کې هم کېږي او په صحرا کې هم کېږي زموږ خو داسې عبارت نه دی چې هغه په یو خاص ځای کې کېږي
زمون د موږ د عبادت په هر ځکه کیږي لہذا که دسی ملګری وي په ډیره کې چې دا غو پنځه شپږ ملګری او یو پکې په ملګری بسم الله دې ځان موږ کی جمع موږ دوه کول کې د مسلخین موږ کې نو هم ټیک دا او کدی د جمعې موږ کې نو هم جوړي ځوان کولی دا لګ وضاحت به وکړي چې کم چې مطلب دا دی لکه عام حامد عام کسته او هغه مطلب دا دی جمعې موږ کول غواړي بخپل ډیره کې زما خپل خیال چې کسانو تعداد بل سي کمی نو دی به دغه ځکه کم کم صورتونه وای لکه مطلب دا دی لکه لګ وته وضاحت کوکړای شي زما خیال چې دی په اسانه باندې پوښ ګوره سب دا شعر کنه چې زمون په دیرو کې خطول زمون سره عالمان نشتی دا نشته زمون مسلمان دي امیان دي د خو پته نه لګي خو دې کم از کم دوبره کولای شي کنه چې د الحمد ورزي ولا کنه بالکل ورزي او سوره اخلاق قول هو الله احد ولا ورزي کنه او ان اعطينا كوثر ولا ورزي کنه دا سوره خدای ورزي کنه دې په اوله خطبه کې پاسي او نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دوی او قل هو الله احد دوی تشجي قدام بیا د کینی زم ته پاسو یدا نحمده ونصلي على رسوله الكريم او درود شریف په پیغمبر علیه السلام باندې کوم چې په مانځ کې وایي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دوي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خبر ختم او دعاء دي بكيو كي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار جو خبر ختم شو خود بوت ذا فدي لکه کې مت باندې خود دی بالکل ٹھیک مطلب دا نیت او مراد پکار دے نور کیږي هر ځکیږي او چې سړی نیت کوي مطلب الله دې تاسو په عمر کې برکت واچي تاسو ډېر خپل خبر نن زموږ سره وکړي او مال دې مطلب دونه مقارنه کړ سوالونه سره پاتې شو دا په سبا کې خیر بیا کوم نه او ان شاء الله تعالی عزیز الله دې په عمر کې ستاسو برکت واچي دعاګانې کې تاسو مونږ یا ساتي مونږ به مستاسو یاد ساتو مسافر زمون سره دي د مسافرو په حق کې د ټول مسلمانانو په حق کې او د عالم اسلام په حق کې د ټول دنیا په حق کې د انسانیت په حق کې دعا غواړي چې مطلب دا زمونږ د الله تعالی دغه عذاب درکې د امن راشي د خبره دغه شي علي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا الله زمان تو گناهونه معاف کی دوی والا گناهونه زمان معاف پټو کار گناهونه معاف نارینه او زنانو گناهونه معاف کی د حضور علیه الصلاۃ والسلام ټول امت گناهونه معاف کی الہ العالمین سونه چې بیماران دي په کورونو کې هسپتالونو کې په سفر کې په حاضر کې الله پاک ټول بیمارانو ته شفای کامله عاجله مستمره نصیب کی الہ العالمین زمون د جان مال د عزت حفاظت کی الہ العالمین د هر قسمه زونو د هر قسمه وباګانو نه الله پاک زمون د ټول حفاظت نصیب کی څونه موږ چې په سفر کې الله پاک داغو خصوصي حفاظت نصیب کړي داغو د کورونو حفاظت نصیب کړي داغو د اولاد او د مال حفاظت خپل باندې نصیب کړي الہ العالمین کامل هدایت نصیب کړي او په کامل هدایت باندې الله مونږ روان کړي الہ العالمین مونږ نیکو اعمال توفیق راکړي الله مونږ په خپل نیکانو بندګانو کې شمار کړي الله مونږ په خپل محبوب بندګانو کې شمار کړي الہ العالمین هر نیکی مونږ ته اسانه کې الله پاک د بدون مخ وګرځوي الله پاک زمونږ د یو پر سره محبت پیدا کړي خیرخواهی پیدا کړي همدردی پیدا کړي کم کم دي کې مسلمانان پریشانو کې مبتلا دي او د ظلم شکار دي الله پاک د ټول مسلمانانو امداد فرمایي داغو نصرت فرمایي دغه بیوسه او بیکسه مسلمانانو حفاظت فرمایي الہ العالمین د مسلمانانو او د عالم اسلام حفاظت نصیب کړي د حرمین شریفین نصیب کی زمونږ د مملکت خدا دا پاکستان حفاظت نصیب کی د هر قسمه ظاهری او باطنی دشمنانو نه الله پاک خپل باندې محفوظ وساتي الہ العالمین مونږ ته او سکون راکړي د چیر او د خوشحالي مونږ ته نصیب کی او الله تعالی مونږ رضا تر هغه وخت پورې الله مونږ لمرګ مراولي تاسو زمونږ رضا شوی نه الله مونږ ته د سعادت ژوندۍ نصیب کا د خوشحالي د صحت او
زندگی مونږ ته نصیب کا څومره قرضداري دي الله پاکه په سہولت سره قرضونه ادا کړي او پریشانی الله پاکه ختم کړي مشکلات الله پاکه آسان کړي او خپل اولاد ته خپل کورون ته الله پاکه دا ټول مسافر په ډکه منګول باندې خپل کورون تراولي الہ العالمین خپل بچی کو کې امور پلاری په خوشاله کې الله پاکه موږ ته نیکی توفیق راکړي د ګناهونو الله پاکه سره کې نفرت پیدا کړي وصلی الله تعالی علی خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ډیر مننه مولانا صاحب نن ډیر خپل پروګرام وشو او زما دا امید دی چې زمونږه مسافرونه زمونږه پاکستان کې څونه دي پښتانه دي لره او برسونه چې دی هغه به دا پروګرام خوخی ځکه دا پروګرام کې دی چې زمونږ دا پروګرام چې کم دی که تاسو په دې موقع نه په تراو کې نو وروسته هم کته شي او وروسته بیا ځان تراوړ د ځان په پیج باندې پروت نو مطلب دا تاسو هر ټایم دا کته شي او مطلب دا زمونږه مقصد صرف او صرف د الله رضا حاصلول دي دا به برکت میاشته که یو ګنټه مونږ دی لور کو چې د الله او د الله د رسول خبري وورو او حدیث وورو دا غي مطلب د پیغمبر د عمل کولو توفیق الله راکي او د چا په کار را شو انسانيت په کار را شو د خلکو په کار را شو زما په خپل خیال دا ډېره خپل خبره مولانا صاحب اجازه بوالو ډېره مننه ډېره زیاته شکریا خدای پاک دې تاسو په عمر کې برکت ورکړي تاسو زموږ دعاګانو کې یاد ساتئ او بیا ان شاء الله سبا وګ خیر بیا په دغه ټایم باندې بیا ملويږو د نوې پروګرام سره د نوې سوالونو سره نو اجازه نه غواړم د الله پامان